پرون موږ یو څو خبرې د وینډوز 7 باره کې کړې وې نه چې وینډوز 7 څو ډول دي او څو قسمه دي او کم کم ډېر زموږ لپاره مهم دي. نو موږ دغه یو څو خبرې تشریح کړې وې. اوس زموږ نن موضوع چې کوم دا هغه وینډوز 7 د پروسس د نگانه د عملیات د نگانه د چې آیا وینډوز 7 با او کم یو کمپیوټر کې به موږ کم یو وینډوز انسټال وغیرہ وغیرہ. نو اوس زرا اعظم دې څنګه یو بل ټاپک ته یو ډېر مهم موضوع ده چې تاسو تشریح کوم چې وینډوز 7 اکارډینګ پروسس د پروسس د نگانه د عملیات د نگانه وینډوز 7 په 100 ډول باندې تقسیم ده. نو که سبا تاسو نو څوک دا کوېسچن وکړي چې آیا وینډوز 7 د پروسس د نگانه په 100 ډول باندې تقسیم ده، یا ساته په 2 ډول باندې تقسیم ده. یا ساته we have two kinds of Windows 7 according process. the process مطابق Windows 7 مونږ په 2 حصو کې تقسیمو. یا ساته یو تا 32 بیٹ وته ویل کیږي او بل تا 64 بیٹ وته ویل کیږي. دا دوه خبره تاسو مست یاد ځان سره ساتئ چې یو ته 32 بیٹ وته وایي 32 بیٹا یو دا او بل 64 بیٹا Windows 7 هم مونږ سره دا شامل ده. سبا تاسو نو څوک تاسو کولی شي چې آیا 32 بیٹا او 64 بیٹا وینډوز 7 څه د پاره استعماليږي. نو سبا تاسو نو د وینډوز 7 باره کې دا څوک تاسو کی چې آیا 32 بیٹا وینډوز 7 تسویل کی کم یو کمپیوټرز د پاره ده او 64 بیٹا وینډوز 7 د کم کمپیوټرز د پاره ده. نو مونږ ډېر په اسانه توګه سره یو کس ته یو صحیح جواب ورکولی شو. اوس کې یو کس ماته وی چې زه وینډوز 7 انسټالوم خو هغه 32 بیٹا ده او یو بل کس وینډوز 7 انسټالې خو هغه 64 بیٹا ده. نو اول خو تاسو دا بیٹ ځان سره یاد کو ساتئ چې آیا دا بیٹ دې څه شي. د کمپیوټر ناپ تول چې په کمی اکایې باندې کیږي نو هغه یونټ ته مونږه بیٹ وته وایو. لکه څنګه تاسو په دې روزمره ژوندۍ کې ګورئ کنه چې ټاکې وی بیا سه پاوشي بیا نیم کیلو شي بیا کیلو شي بیا چارک شي بیا من شي وغیرہ دا څه. نو د کمپیوټر د ټولو نه کم اکایي هغه موږ سره څه ده هغه بیٹ ته بیٹ. کلم چې تاسو د کمپیوټر په حافظه کې اخودل کیږي نه نو کاغه فایلی کاغه سافټویری کاغه فولډری نو داغه په دې کمپیوټر په حافظه کې په میموري کې یو سپیس نیسي او هغه ته مونږه بیٹ وته ویل شي. نو که سبا تاسو نو لمبه څوک تاسو د دیو کی چې آیا دا بیٹ څه شي دی. نو دا بیٹ د کمپیوټر د ټولو نه د میموري داغه د حافظه د ټول نه کم اکایي ده چې دا فایل یا دا هر څه په دغه میموري کې په دغه کې خودي شو. نو یاد ساتئ وینډوز 7 چې کله تاسو انسټال کې نو یاد ساتئ نن سبا تاسو وینئ څه تیز کمپیوټر دي څه سلو کمپیوټرز دي صدا سے کمپیوټر دي چې هغه تیز دي صدا سے کمپیوټر دي چې هغه سلو دي. چې کم تیز کمپیوټر دي نو هغه د لپاره په ځان له وینډوز بیٹ بزان له انسټال وي او چې کم سلو کمپیوټر دي هغه د لپاره په ځان له بیٹ تاسو انسټال وي. ګورئ تاسو یو مثال دل درکما چې 32 بیٹا او 64 بیٹا ستوي لیکيږي. نو وګورئ آسان جواب تاسو لدی درکما چې 32 بیٹا کمپیوټر چې کم دا وینډوز 7 چې کم دی دا د سلوور کمپیوټرز د لپاره ده. سلوور کمپیوټرز مطلب دا دی چې داغه ریم پروسیسر د بل کمپیوټر په نسبت باندې موسرسي اکم وی. لکه نن سبا تاسو مارکیټ کې وینئ کنه لکه کوټډو دی سه کوټډو دی زنه یا ډوئل کور دی یا کورای 3 دی. نو په داسې قسمه وګورئ تاسو سره کوټډو دی ډوئل کور دی کورای 3 کمپیوټرز دی. نو د داسې قسمه کمپیوټرز کې به تاسو انسټالوي 32 بیٹا وینډوز 7 به تاسو انسټالوي. وګورئ سبا تاسو مارکیټ ته بازار ته لاړئ اول ته وینډوز 7 چرته اخلئ. نو چې کلم چاله وینډوز 7 انسټالوي کنه نو چې کم کسانو ته وینډوز 7 انسټالوي نو تاسو لومبه سوچ وکړئ چې دا کم یو کمپیوټر دی آیا یا ډوئل کور دی یا کوټډو دی یا کورای 3 دی. نو کچرته ما سره کوټډو ډوئل کور یا کورای 3 کمپیوټرز وی نو کوشش وکړئ چې تاسو ولا وینډوز 7 32 بیٹا واخلئ. ګوره کله تاسو نن سبا د ایرانی ډیسک اخلئ کنه نو چې کلم هغه کې وګورئ نو تاسو ته وینډوز 7 کم یو ایډیشن کم یو ډبل انسټالې نو اول تانه داغه ته پوسو کی نو باید چې انته کې تاسو وینډوز 7 الټیمیټ انسټال کې ځکه په مخکې لیکچر کې تاسو کوماویلی دي او بیا به تاسو درکې چې به تاسو کم یو بیٹ وینډوز 7 انسټالول غواړئ
نو پای کې تاسو له دوه درکړي یو 4 شپېته بیټه دی او بل 32 بیټه دی یو آسان الفاظو کې تاسو ته وایم چې 32 بیټه ونډوز 7 او 4 شپېته بیټه ونډوز 7 څه د پاره استعمالو څه مطلب دی نو هغه کمپیوټرز چې هغه موږ سره ریم پروسیسر ډیر زیات کم دي کم کمپیوټرز دي چې هغه ریم پروسیسر کم دي کوډ ډو دی ډوئل کوډ دی کور آی 3 دی نو دې د پاره تاسو 32 بیټه ونډوز 7 انسټال کې او 4 شپېته بیټه ونډوز 7 هغه کمپیوټرز کې موږ انسټالو چې دا غیر ریم او پروسیسر زیات دي مطلب دا دی آسان الفاظو کې ویلی شمه چې کم فاسټر کمپیوټرز دي چې دا غیر ریم پروسیسر ډیر زیات وي ما سره چې سه فار ایگزامپل چا کور آی 5 وی یا کور آی 7 کمپیوټرز وی نو یاد ساته د دغه څه قسمه کمپیوټرز د پاره موږ همیشه د پاره 4 شپېته بیټه ونډوز 7 انسټالولی شو اوس ګوره 32 بیټه ونډوز 7 چې کوم دی هغه موږ په تیزو کمپیوټرو کې استعمالولی شو او په سلو کمپیوټرو کې انسټالولی شو خو 4 شپېته بیټه ونډوز 7 تاسو په تیز کمپیوټرو کې انسټالولی شي خو په سلو کمپیوټرو کې تاسو چرم نشئ انسټالولی ګوره تاسو ته یو مثال دل درکما به یو گاډ دی هغه په یو غنټه کې تور خمنه 32 کسان وړي او یو بل گاډ دی هغه 4 شپېته کسان وړي نو چې دا کم 4 شپېته په یو شان وخت کې وړي نو خامخا دا غي بسناس زیاتی دغه یاد ساتي زمون کمپیوټر هم دغه یو ډیوایس دی یو آله ده یو ماشين دی چې هغه هم ډیر زیات بوج غوري نه ایکسپټ کوي تاسو نه ډیر کسان وګورئ سر زما په دې کمپیوټر کې زه وینډوز انسټال کم چټکیو تیزه سره کار کوي او چې کله یو څو ورځې تیری شي نو بیا هغه صحیح توګه باندې کار نه کوي دا ولې ځکه چې هغه بیا ستا هغه پروګرامونه ځان سره غوښتي نشي نو که سبا تاسو نه څوک تاسو کی چې آیا 32 بیټه او 4 شپېته بیټه ونډوز 7 څه شي دا نو ډیر په اسانه سره تاسو دا جواب ورکول شي چې 32 بیټه او 4 شپېته بیټه ونډوز 7 چې کوم دی مطلب موږ سره دا دی چې 32 بیټه ونډوز 7 بدابه د سلو کمپیوټرز لپاره کم کمپیوټرز چې کم کوډ ډو وی یا ډوئل کوري یا کور آی 3 وی نو دا څه قسمه کمپیوټرز د لپاره مونږه 32 بیټه ونډوز 7 انسټالو او چې کم کمپیوټر مونږ سره ډیر تیز دي یعنی 64 بیٹ ونډوز 7 پای کې مونږه صحیح توګه باندې انسټالو شو نو اوس پورې مونږه پس باندې خبر وکړه یاد ساتئ اوس پورې مونږه په دې یو نو په دوه نمونه باندې صرف خبر وکړه مطلب مداري چې کلم تاسو مارکیټ تلاش شي کنه او ته غواړئ چې به زما ونډوز 7 چټکیو تیزه سره په یو کمپیوټر باندې کارو کی او ټول عمر ما ته کارو کی نو بس تاسو بدایو نوم یاد ساتئ ونډوز 7 الټیمیټ وګوره دا موږ سره وکړه تاسو ته الریډي دی بار کیوي الټیمیټ 32 بیٹ دا به تاسو انسټال چې کلم مارکیټ ته چرته لاړ شي او تاسو ونډوز 7 ډیسک چرته اخلئ کنه نو کوشش کوئ چې کلم تاسو ته یو کوسوي چې به داسې ونډوز 7 مال انسټال کا چې زما په کمپیوټر کې چټکیو تیزه سره راته کارو کی او بل دایمي راته کارو کی نو دا غي د پاره صرف دا یو نوم به تاسو یاد ساتئ چې هغه ته موږ ونډوز 7 الټیمیټ 32 بیٹ وتاصل کې ویل کیږي نو هغه ونډوز چې وګورئ هغه دایمي تاسو ته کار کوي او چټکې تیزه سره کار دیته کی په هر یو کمپیوټر تاسو سره کار کوي یاد ساتئ دغه ونډوز ته مونږه ونډوز 7 الټیمیټ 32 بیٹ وته ویلی شو او تاسو ته مو وی چې دا د ټولو نه په ټول نړۍ کې د ټول یوزیبل ونډوز دا امپورټنت خبره پکې صرف دا ده چې به دا دایمي کار کوي ما سره دایمي را سره کار کوي او بل دا چې دا په هر یو سلو کمپیوټر دی او تیز کمپیوټر دی مونږه صحیح طریقې سره چې کوم دی په دې باندې کار کولی شو ګوره ډیر کسان دا یو سوال کوي وې سره مونږه لا ونډوز نه انسټال کړي چې هغه بیا خود به خود مونږ سره ختم شي ونډوز انسټال کو او هغه دوه مرز پس کوم دی وایرس وته لګیدنی وایرس نه لګیږي هغه ته ونډوز 7 ته خپل وایرس شرطم نشي لګیدي دا صرف او صرف هغه ستاسو په کمپیوټر میموري باندې دومره بوج وروړي چې وای صحیح توګه باندې بیا تاسو هغه کار نشئ کولی لکه وګورئ زه تاسو ته خو مکنه که چرته سه فار ایگزامپل زه دلته کې مای کمپیوټر باندې رائټ کلیک کما او زه د پراپرټیز تراشم دي زینا نو ګوره تاسو ته ښکاری کنه چې ونډوز 7 ایډیشن کمیو دی نو ګوره ونډوز 7 الټیمیټ ما انسټال کړی دا او ونډوز 7 الټیمیټ چې کله تاسو انسټال کې نو بیا ګوره تاسو سره دې کې خیدتا چې سیستم ټایپ تاسو سره کم یو دی نو ګوره 32 بیټه اپریټینګ سیستم دی 32 بیٹ ګوره 32 بیٹ ما ته اتوماتیکلی راته خي او د 32 بیټه دا کار دی مو سره 32 بیٹ اپریټینګ سیستم دا کار دی چې به زه په دې کمپیوټر کې د دنیا یوز بیان استعمال کما
نو زما کمپیوټر ته نقصان نشته دی، نو زما په کمپیوټر باندې سبوج راځي. نو سبا تاسو ته یو څو خبرې ما د وینډوز 7 باره کې وکړې. وګوره ما وینډوز 7 د کم سر نه رانیولې و تر اینډ پورې. ګوره تاسو ته ما یو خبره وکړه، نو مطلب مې دا دی چې یو موضوع شروع کولو نه مخکې تاسو د هغې باره کې دا معلومات خامخا ترلاسه کړئ. سبا چېرته مارکیټ ته تاسو بوځي او ډایرکټ نه تپوس وکړي چې آیا زه به کوم یو وینډوز 7 اخلمه، کوم یو به انسټالومه، زما د کمپیوټر دپاره کوم یو وینډوز پکار ده. نو باید چې دا خبره تاسو مست دی ووایئ چې بھئی او وینډوز 7 الټیمیټ 32 بیٹ وینډوز چې انسټال کی نو دا د ټول نه ایډیشن دی، خډول دی، او بل دا دی چې د هر یو کمپیوټر دپاره مونږ دا استعمالولی شو. اوس اگین راځم مونږه پریکټیکل. اوسه پورې خو زمونږ ټوټل تیوري وه د وینډوز 7 باره کې. اوسه پورې مونږ ټوټل خبرې وکړې چې کمپیوټر څه شی دی او آی ټي څه شی دی. دا ټولې خبرې اوس مونږ سره ختمې شوې. اوس راځو مونږ د پریکټیکل کار نه شروع کوو دې ځای کې. زمونږ نن لومبی لیکچر دی، دا سوچ تاسو کې. اوس راځو مونږ د وینډوز 7 محیط ته راځو چې آیا د وینډوز 7 دا چاپېریال څه دي او دا مونږ سره څنګه کار کوي. نو دې باره کې یو څو خبرې تاسو ته وکړم. یاد ساتئ چې کله د وینډوز 7 انسټالیشن طریقه به تاسو ته ښیم، خو وروستو د یو ایس بي د لارې نه، او هغه ډېر نن سبا مونږ سی ډي میډي نه انسټالوو بلکې د یو ایس بي د لارې نه چټکۍ تیزۍ سره وینډوز 7 انسټالیشن اوس مې ته کوو خو مشکل دی. یو طریقې ده خو دا دی چې وینډوز 7 که د یو ایس بي د لارې انسټالیږي نو هغه لږ تیز ده، ښه ده، او د سی ډي د لارې چې انسټالیږي نو هغه کافي نیمه ګنټه خامخا مونږ نه اخلي. نو دې د وجې نه مونږ کوشش کوو چې وینډوز 7 د یو ایس بي د لارې انسټال کړو. هغه بیا تاسو طریقه ته ښیم، هغه ټول فایلز ما جمع کړي دي، هغه به انشاءالله یو څو ورځې پس تاسو ته طریقې ته ښیم. اوس په هغې باندې فعلا به تاسو نه پوهېږئ، کنفیوز به یې پوهېږئ. نو نننی زموږ لیکچر چې کوم دی پریکټیکل دی او د وینډوز 7 نه سټارټینګ کوم چې آیا د وینډوز 7 د محیط کې تاسو سره یو څو خبرې وکړم. نو زه به ته ولیکم چې وینډوز 7 انوایرمنټ ته راځم چې آیا د وینډوز 7 په دې محیط کې ما سره څه دي. نو اوس د چاپېریال ته راځم د وینډوز 7. تاسو وګورئ یو په یو زه تاسو په یو ما وګورئ چې کله تاسو وینډوز 7 یوزر نیم پاسورډ ورکړئ که نه، نو تاسو ته به وګورئ دقسې دا هر څه ته راشي، داسې چې تاسو ته ښکاري که نه. نو دا د وینډوز 7 محیط چاپېریال دی. زه دې ځای نه ګوره تاسو ته لږ شو کوم وښیم تاسو ته. وګورئ د دې هر څه نه مخکې دا څونه هر څه چې ښکاري که نه، نو دې ته مونږ ایکسپلورر ورته ویلی شو. یاد ساتئ یو خبره ذهن کې یاد وساتئ، دا څه هر څه چې تاسو ته ښکاري که هغه دا آیکنز دي، که هغه وګورئ دا آیکنز دي، که دا منظره ښکاري تاسو ته، دا مینیو که تاسو ته ښکاري، دا څونه هر څه چې کوم دي نو دا په یو د وینډوز 7 یو فایل دی چې هغې ته ایکسپلورر ورته ویل کېږي. زه بار بار سټوډنټس ته دا خبره کوم، ایکسپلورر مطلب دا دی خلاصولو ته ویلی شي. لکه اوس فار ایگزامپل دا دروازه زه خلاصه کړم او تاسو دې ته اټومیټیکلی ټول هر څه ته ښکاره شي، دې ته وایي ایکسپلور، خلاصولو ته ویلی شي، څه اوپن کولو ته ویلی شي. نو یاد ساتئ که سبا تاسو نه څوک تپوس کړي چې ستا دا وینډوز 7 چې کله خلاص شي نو دا په کوم یو فایل کې پرته وي، نو تاسو ورته ووایئ چې دا په ایکسپلورر کې پرته وي. او که چېرته دا ایکسپلورر ما سره نه وي نو تاسو سره سوای د منظرې نه علاوه د آیکن دا یو څیز هم تاسو ته نه ښیي. لکه زه به تاسو له یو ساده مثال دله درکړم. که چېرته زه یو نیم کسان داسې چې دا یې کمپیوټر وایرس ووښي که نه، نو چې کله دا یوزر نیم پاسورډ ورکړي نو دا آیکن هېڅ نه ښیي. ګورئ داسې چې کله هم ستاسو کمپیوټر وایرس وښلي نو په دې ځای کې تاسو سره چې کوم دی سم نی موجود. دلته کې تاسو له زه یو آیډیا درکړم، یوزر نیم پاسورډ چې ورکړئ نو دقسې طریقې سره دا هر څه ښکاري داسې. اوس ما د یو کس وایي سر زما د کمپیوټر کې چې کوم دی آیکن یې نه راځي، دیر از نو آیکن. چې کله زه یوزر نیم پاسورډ ورکړم نو آیکن نشته دی، نو تاسو به د کیبورډ نه یو شارټکټ استعمال کړئ، کنټرول شفټ اسکیپ. ته ما سره آلریډي ویډیو کې شته، بیا تاسو یې کتی شئ. نو کنټرول شفټ اسکیپ چې کله د کیبورډ نه وښئ نو ګورئ تاسو له اټومیټیکلی دا وینډوز ټاسک دا درکړي. وګورئ تاسو له دا درکړي. د هغې نه پس چې کله تاسو دا ووښئ بیا به راشئ دې ځای نه نیو ټاسک ته، او په نیو ټاسک کې به تاسو څه وکړئ، دې ځای کې به ورته ولیکئ ایکسپلورر.
نو چې کلم تاسو EXPLORER ولیکه ایکسپلورر او دام اوکې کدي زینا نو ګره د لارې نه د هر څه تاسو اتوماتیکلی 1 by 1 تاسو ته خودلی شي ډیر کسانی د معمولی مشکل د وجنه ټول ونډوز واپس ری انسټال کی تاسو نه یہ بہت سارے ہوتے ہیں نا نیم حکیم خطرے جان والی داسې کسانی کې نیم حکیمانی بس خو به ارسه ته ویل شي ونډوز پکې انسټال کا تاسو ونډوز انسټال کې بیا تاسو ته یو او دې کتل ټیک شو کو ټیک نشه او وی ټیک شو خپل کې سٹارټ ډیټا ستا لاست کړه ختمه دکړه دنیا هر څه لاړو ختم دکړه نو مطلب مې دا دی چې د کیبورډ د لارې بګوره چې کلم تاسو ته دا مشکل راځي کنه زه تاسو ته د کیبورډ د لارې دا شارټ کټ وخېما وګوره دا کنټرول دی دا شفت او دا اسکیپ دی نو دا درې کیز دا به اونې سي تاسو اصل چې درې وړاندې اټ ټایم ګوت کې راځي ٹھیک ہے نا اول کنټرول نيسا شفت او بیا اسکیپ اصل چې کنټرول سارو او شفت ما هم نه کنټرول شفت ومني ولي اسکیپ او سره اخر کې وخه اصل چې مونږ به اسکیپ نیولې بیا هم شفت نیسو بیا هم اسکیپ داسي وخه نه ډونټ کنټرول اول کنټرول بیا شفت او بیا اخر کې سو وخه اسکیپ دا که تاسو له وینډوز ټاسک منیجر تاسو له اتوماتیکلی درکې نو د کیبورډ د لارې چې کوم دا شارټ کټ تاسو یاد ساتئ نو مطلب مې دا دی چې چرتا ما سره یو ایکسپلورر ما ته موجود وي او دا زګوره اند کم دی ځکه ما د یو کسوي وګوره زما دلته کې آیکن ما ته نه خي ټاسک بار راته نه خي نو زه به سنگر اولما اوس ما سره آیکن زم نشتا ټاسک بارم را سره نشتا او ما ته دا مشکل دی نو تاسو به د کیبورډ نه کنټرول شفت اسکیپ وړم دی وخه الډي ویډیو کې شته بیا دې نه تاسو فورو کې لیکل شي نو کنټرول شفت اسکیپ چې کله وخه تاسو نو ګوره تاسو له بدا وینډوز ټاسک منیجر بدل کې بیا روس ان شاء الله دې ته ډیټیل تر راځم فلحال دا طریقه ته خېما نو ګوره ایکسپلور نشته نو سم ما سره نشته ځکه تاسو ته بار بار وایم چې تاسو دا هر څه په کوم ځای کې موجودي دا موږ سره په ایکسپلورر کې موږ سره موجودي نو زبراشم اپلیکیشنز تا او راوشم د اپلیکیشنز نه بعد چې کوم دې چرته براشم نیو ټاسک ته براشم او په نیو ټاسک کې بده ځکه وته ولیکم EXPLORER ایکسپلورر بولیکم او دا بده زنه اوکې بکم باس چې کلم تاسو ایکسپلورر ولیکې تاسو څومره آیکنز چې کوم دي اب تاسو سره 1 by 1 اتوماتیکلی را بشي سره نو ګوره سبا تاسو نو څوک تاسو کولی شي څوک دنه کوېسچن کولی شي چې آیا یو ټاسک بار با دا آیکنې دا هر صدا کمزه کې پراتی نو تاسو یو خبره وته کولی شي چې دا په ایکسپلورر کې پراتی تاسو ویډیو نوم دا کتی شي او تاسو ته فار ایگزامپل اف there is no icons on after logging to computer after coming to computer چې کله کمپیوټر تراشه او تاسو له آیکنز نظر کوي نو اول به تاسو کنټرول پلس شفت پلس اسکیپ وخه بیا به کلیک آن اپلیکیشن ته راشه بیا کلیک آن نیو ټاسک بٹن باندې به کلیک کې او بیا به ټایپ سبولی کې EXPLORER او بیا به داغه نه پسو کې پریس انټر بکې you will see all icons and whatever you want you will see your computer ٹھیک ہے نا تاسو خپل کمپیوټر صحیح طریقې باندې صحیح توګه باندې یو په یو کته شي نو ګور دا دغه یو اسانه طریقه ده موږ سره که سبا تاسو نو څوک تاسو کې دا ستونزه دا مشکل ده تراشي چې بھئی زما دا آیکنز دا هر سمات نه خینو د دې لارې نه تاسو عمده طریقه به استعمال کې او د ایکسپلورر د لارې نه به هر څه اتوماتیکلی راولې ګور سبا تاسو نو عمومي تاسو درسو کولی شي چې زما د کمپیوټر دا سونه آیکنز دي دا سونه هر څه دي دا کوم ځای کې پراتی اسانه خبر وته کا ایکسپلورر کې پراتی اوس ایکسپلورر کې پراتی دي کچره تا ته یو کس سره کوېسچن کې کچره دا ایکسپلورر ما سره نوي نو صبر اته خي نو صرف دغه منظر به خي نه به تاسو سره آیکني سم د سره دي نو که تاسو سره دا ټول ارس موجود ني عمده طریقه په خپل کمپیوټر کې وکي او د دې لارې نه چې کوم دی تاسو دا هر څه په یو خپل کمپیوټر ته واپس راوستئ شي دا دغه یو آسان یو ایزی میتھډ دی چې موږ یې نه 1 by 1 اپلای کولی شو وی کین یوز اٹ څه کوېسچن یې بار کې دا بیا تاسو پورو کې خیر دا ویډیو وګورئ کنه نو دې نه تاسو چې کوم دی صحیح توګه باندې ډېر زیات مدد واغستې شي په خپل کمپیوټر کې دا هر څه کولی شي تاسو نه ډرایوونه نه روکیږي دا غیر لپاره نورې طریقې موږ سره شته دي که ډرایو روکی شي هم پیدا کولی شي او په خپل هم روکولی شي چانه پټولی شي موږ ویکټ دا غي بیا روسو طریقې دي چې د gpedit.msc د لارې نه کیږي موږ سره نو اوس موږ د ایکسپلورر دا یو جز وایو چې آی د دې په دې محیط کې څه دي د چاپیریال ته راځم چې وګوره یاد ساتئ
ډیر کسانی چې دا ارڅ غلط تعریفوي نو تاسو پلیز لګ دې ته وګورئ. یاد ساتئ دا ارڅ چې ما ته ښکاري کنه د آیکنونو شاته دا هر څه چې ښکاري دې ته مونږه ډیسکټاپ وته ویل کیږي. ګوره یاد ساتئ دې ته څه ویل کیږي. نمبر 1 ته مونږه ډیسکټاپ وته اصل کې دې ته ډیسکټاپ وته وایي او ډیسکټاپ وته ویل کیږي ځکه ډیسکټاپ چې کوم دی همیشه د پاره یاد ساتئ ډیر کسان دی منظر نه دا چې ښکاري تاسو ته دې ته ډیسکټاپ وایي نه دا ډیسکټاپ زموږ نه دی بلکې دا وال پیپر دی. ما سره د دې تر اعظم تاسو یو مثال درکوم لکه دا دیوال ما سره دی د دیوال د پاسه سیمنټ لګېدلی دی او د پاسه پیچونه لګېدلی ده. د دې دیوال چې کوم خپل رنگ دی د دې دیوال چې کوم د خپل رنگ دی کنه د خفتو دا کوم خپل رنگ دی د دیوال د شخصي خپل باندې د زما ډیسکټاپ دی او دا غي د پاس چې دا سیمنټ او دا چونه لګېدلی دی نو دا زما وال پیپر دی. دا خبره مست یاد ساتئ. ډیر کسان یو ساده تاسو نو کی چې په ډیسکټاپ او وال پیپر کې څه فرق دی ډیر کسان وی په دې کې فرق نشته دی نه په دې کې ډیر زیات فرق هم دغه دی. ما سره نو که سبا تاسو نو څوک تاسو کی چې آی دا ډیسکټاپ نو تو وای چې د منظرې نشاته چې کم څه پراته دي کنه نو دغه ته مونږ ډیسکټاپ وته ویل شو. سبا تاسو څوک تاسو کولی شي چې د ډیسکټاپ نو کلاس کې اټینډ کوئ خبر کېږم ښه مهمه نو بیا لاړ شه. په ډیسکټاپ کې چې کوم دی یاد ساتئ د ډیسکټاپ یو خپل رنگ دی چې هغه موږ سره بلیک رنگ دی تور رنگ کې یاد ساتئ. تور رنگ کې ولی دا بیا وروسته لیکچرز کې تاسو ته یو تشریح کوم چې دا تور رنگ کې ولی موږ سره دا ډیسکټاپ که سبا تاسو نو څوک تاسو کې چې آی د ډیسکټاپ خپل رنگ څنګه دی یاد ساتئ د ډیسکټاپ خپل رنگ چې کوم دی هغه تور دی بلیک دی. بلیک ولی دی دا غي شاته یو وجه دا بیا ان شاء الله ضرور تاسو په خیمه چې ولی موږ سره بلیک دی او د دې ډیسکټاپ د پاس چې کوم دی تاسو ښکاری کنه یو منظره ټایپ د ما سره وګوره دا وال پیپر دی دا اني هر قسم زرا وستیشن نو دې ته مونږه یاد ساتئ وال پیپر وته اصل کې وایي this is called wall paper یا وته سینری وته ویل شي. د ډیسکټاپ د پاس چې کوم مونږ سره ولو کنه دغه زمونږه وال پیپر دی this is our wall paper او بیا یاد ساتئ دا چې تاسو ښکاری کنه وګوره دا سونه ارڅ چې ښکاری دي ته موږ سویلی شو دته آیکن وته آیکن دا سمبل چې تاسو په دې ډیسکټاپ باندې ښکاری کنه نو کاغه فایل دی کاغه فولډر دی کاغه هر څه دی نو دته موږ یاد ساتئ دته آیکنز وته ویل کیږي. اوس آیکنز دې څه شي دا آیکنز یو سمبل دی په دې وینډوز 7 کې دا دروازه لګونه کوي. So دا چیر وته کېده دا څوکې وته کېده دا آیکن څه شي دی نو یاد ساتئ دا آیکن چې کوم دی دا یو سیمبل دی په وینډوز 7 کې په ډیسکټاپ باندې یو سیمبل دی زبولی کوم چې دا یو سیمبل دی سیمبل آن ډیسکټاپ دا یو سیمبل دی او د دې کار څه دی یاد ساتئ د ما ته معلومات راکړي د سافټویر یا د هارډویر باره کې که سبا تاسو نو څوک تاسو کې چې به د آیکن ما ته څه فایده ده نو موږ به چې به دا خلک د خوب را پاسي وښه سمبل ما ته څه کوي سمبل موږ سره معلومات راکړي د سافټویر یا د هارډویر باره کې آسان. The symbol on desktop shows information about a hardware and software. उसे तख़ेमा practical है तो डेढ़ कसान हुई सेम आइकन पर $10 है उसको कोई $50 या ज़्यादा $10 ने जोड़ ली थी पर बड़ा वाले ज़्यादा नहीं तरीक़े तख़ेमुस folder वाले ज़्यादा लवर कर दे बल्ले ज़्यादा लास्ट को पर कंप्यूटर के पर thousands of icons जिन्हों से पर thousands of $होता है ना या साथे आइकन मुसरा सिर्फ और सिर्फ सरा तक मालूमात मात्रा कई द हार्डवेयर या द सॉफ्टवेयर बारे की नो मतलब दादी चे आइकन माता द हार्डवेयर या द सॉफ्टवेयर बारे की मालूमात तरह कई नुज़ा कदी तमुंगा आइकन वते वीरिश उस्ताद द सॉफ्टवेयर या द हार्डवेयर बारे की मालूमात सिंग दर कई गोरे के चरिता सो कमाते हो स्विच आइंस्ता पर कंप्यूटर के सोमरा रैम और सोमरा प्रोसेसर लगे दिले दे जो खुदा से नशम कोली दा कंप्यूटर होतो उस पड़ा मवदरू बा जो गोरे दा बके रैम दे दा बके प्रोसेसर आई कैन नॉट डू दैट नो मतलब मेरा दी कचर तज द
پروسیسر یا د ریم باره کې چرته معلومات حاصلول غواړم نو دا غیر لپاره بس کومه دا غیر لپاره بس په دې آیکن باندې کلیک کوم څه شو عزت ټایم څه شو ګوره لګ ها درازنو نو آیکن مونږ ته معلومات راکړي د سافټویر یا د هارډویر باره کې وګوره اوس ما سره دا آیکن دی کپه دې دام آیکن دی دا ما سره یو آیکن څه د دوه آیکن براوالم تاسو ته مخامخ کېدم اوس کپه دې آیکن باندې رائټ کلیک کما او راشم دې زنه پراپرټیز ته نو ګوره سونه خطرې کې سره چاته ویلې شمه چې ګوره زما پروسیسر کور i5 ته او ریم پکې 4 GB ما سره لګېدلې وګوره سونه سي طریقې سره زه چاته ویلې شم چې آی زما په دې کمپیوټر کې څومره پروسیسر دی او څومره پکې ما سره ریم دی ډېر په اسانه توګه سره دا معلومات د هارډویر باره کې ماته اوس ریم او پروسیسر هارډویر دی او کنه دی ما سره اف کورس دا ریم او دا پروسیسر چې کوم دی دا هارډویر دی سره دیس از هارډویر نو اوس د دې باره کې مال دی آیکن معلومات را تراکو نو دا کم یو آیکن راک بس دا یو آیکنو چې مالي معلومات را تراکل چې او ستا دومره ریم او دومره پروسیسر په دې کې لګېدلې دی اوس که په دې سافټویر باندې ودرېږم د دې ماته وی چې مایکروسافټ آفیس ورډ نو ګوره ما دوی چې دا د ورډ فایل دی نو د ما د سافټویر باره کې معلومات راکړه صدا سي آیکنز دي چې اب تعالی د سافټویر باره کې معلومات درکړي صدا سي آیکن دي چې اب تعالی د هارډویر باره کې معلومات درکړي نو هغه آیکن چې مال د سافټویر باره کې آیکن څه شي دی یا به د هارډویر باره کې معلومات راکړي یا به مال د سافټویر باره کې معلومات راکړي اوس که سه فار ایگزامپل دې کې یو بل چرته یو آیکن بل دی کې ګورم که سٹارټ تراشن دي نو آیکن زم تاسو راشته وګوره دا څونه آیکنز دي که زه د پاسو درېګم ماته وی چې بای دا مایکروسافټ اکسس 2007 سره تعلق ساتي وګوره دلته کې دا چې کوم دی دا مایکروسافټ دا یو آیکن دی دا ایکسل سره تعلق ساتي وګوره په خپل پروګرام نوم دا درکې چې ګوره دا د دې پروګرام سره تعلق ساتي دی څنګه نو یا ساته که سبا تاسو نو څوک ته پوښتنه کوي چې آیکن څه شی دی نو آیکن دا یو سیمبل دی په ډیسکټاپ باندې دا یو شکل دی چې ماته سره کوي ماته معلومات راکړي د سافټویر یا د هارډویر باندې نو دې لپاره آیکن موږ دغه څه ډیر په اسانه توګه باندې تعریفولی شو یا ساته آیکن په دوه ډول باندې تقسیم دي وینډوز 7 کې چې کوم آیکنز دي دا په دوه ډول باندې تقسیم دي یو ته موږ سیستم آیکنز وته ویل شو او بل ته موږ یوزر ډیفاینډ یا یوزر آیکنز وته ویل شو دا خبره تاسو خامخا ذهن کې ځان سره وساتئ سیستم آیکنز هغه آیکنز دي یا ساته که سبا د نسوک ته پوښتنه کوي چې آیکن په څو ډول باندې دي عمومي موږ سره دوه ډول دي بس یو سیستم آیکنز دي او یوزر آیکنز دي سیستم آیکنز یا ساته هغه آیکنز چې هغه وینډوز 7 سره خود به خود انسټالیږي دا ته سیستم آیکنز وته ویل کیږي دا آیکن چې هغه وینډوز 7 سره خود به خود انسټالیږي نو هغه ته سیستم آیکنز وایي دا آیکنز چې هغه یوزر په خپل باندې جوړي نو هغه ته مونږه یوزر ډیفاینډ آیکنز یا ته یوزر آیکنز وته ویل کیږي اوس دا کم آیکنز چې هغه وینډوز 7 سره خود به خود انسټالیږي دا ډیر زیات لکه وګوره نو دا آسان الفاظو کې ویل شمه چې دا سیستم آیکن زیات ساته لکه مثالات تاسو درکما مای کمپیوټر شو دغه سه ریسایکل بن شو دغه سه نیټورک شو یا کنټرول پینل شو تاسو سره دا ټول داسې آیکنز دي چې دا ستاسو ډیسکټاپ باندې زما په ډیسکټاپ باندې هم پراته نو هغه آیکن چې هغه وینډوز 7 سره خود به خود انسټالیږي نو هغه ته موږ سیستم آیکنز وته وایو هغه آیکنز چې هغه یوزر په خپل باندې جوړي لکه یو فایل جوړ کو یو فولډر جوړ کو په خپل باندې لکه اوس تاسو وګورئ کنه اوس که زه دلته راشم نو دا مای کمپیوټر چې کوم دی دا یو سیستم آیکن دی دا ریسایکل بن چې کوم دی دا یو سیستم آیکن دی تاسو سره نورم شته دی که تاسو رائټ کلیک کې وروسته به تاسو وایي پرسنلایز تبراشه چینج ډیسکټاپ آیکنز تراشه وګوره دا نیټورک دی دا کنټرول پینل دی دا پنځه داسې دي چې دا د سیستم طرف نه دي نو که زه اوکې کم دی زینا او دا کلوز کم دلته نو ګوره ما سره دا نیټورک ما سره دی دا سه کنټرول پینل ما سره دی دا سلور پنځه آیکنز چې کوم دی یو بلم دا ما کلیک نه کړتا نو دی آیکن ته سیستم آیکنز وي ولې وته ویل کیږي ځکه دا وینډوز 7 سره خود به خود انسټالیږي هغه آیکنز چې هغه وینډوز 7 سره خود به خود انسټالیږي دا هغه ته موږ سیستم آیکنز وته وایو
او دا نور څونه آیکنز چې د دې نه علاوه ښکاري نو دا تا یو فولډر جوړ کړی دی یا یو فایل دی په خپل کمپیوټر کې ثبت کړی دی دغه ټول زمونږ چې کوم دی هغه یوزر آیکنز دي هغه آیکنز چې هغه یوزر په خپل باندې جوړ کړي نو چې کوم آیکنز یوزر په خپل باندې جوړي نو هغه ته یوزر آیکنز یا یوزر ډیفاینډ آیکن ډیفاینډ مطلب دا چې په خپل جوړ کړی دي تاسو لکه زه رائټ کلیک کوم کنه زه نیو فولډر تر اعظم دي نه وګوره نیو او په نیو فولډر کې دې ځنه یو فولډر جوړوم لکه زه کوم چې سه سټوډنټ فولډر دې ځنه مې دا جوړ کو مې بي دا ستاپ ډیسکټاپ باندې نه پروت ما دې یو خپل نوم ته ورکو مې بي دا آیکن تاسو نه دا آیکن تاسو نه تاسو خپل آیکن موجود وي یا به تاسو فولډر په شکل کې یا به د فایل په شکل کې نو مطلب مې دا دی فولډر او په فایل کې دا فرق دی چې کله یو سو فایل یوزیشن هغه یو فولډر ماته جوړي وګوره لکه اوس دا څونه فایلز مې دې کا چولې دي وګوره ما سره نورم شته دی وګوره په دې فولډر کې دا یو فولډر دی په دې کې ما دا څومره ډېر فایلز یوزې کړې دي څنګه چې تاسو وګوره کنه مختلف سيزونه په یو دا کې بندوي کنه تاسو نوٹ بک ولې موږ سره نوٹ بک څخه پای کې ډېر ورقي کنه هغه ډېر ورقو تاسو فولډر وتا اصل کې ویل کیږي نو سبا تاسو نو سو کوېسچن کولی شي تاسو د نو کولی شي د باره کې چې د فولډر او په فایل کې څه فرق دی چې کله یو سو فایل یوزیشن هغه ته موږ سویلی شو فولډر وتا اصل کې ویل کیږي نو که تاسو یو خپل فایل جوړ کړئ یا یو خپل فولډر هم جوړ کړئ نو دا غیر لپاره چې کوم کمانډ چې کوم څه استعمالېږي نو دغه یوزر ډیفاینډ یا یوزر آیکن وته ویل کیږي نو سبا تاسو نو د آیکنز باره کې څوک تاسو کولی شي چې آیا آیکن څه شي دی دا یو سمبول دی اصل کې ما سره او دا ماته سره کوي معلومات راته خي د انفارمیشن راته راکې د هارډویر او د سافټویر باره کې آیکنز په دوه ډول باندې دي یو ته سیستم آیکنز وي او بل ته یوزر آیکنز وته ویل کېږي سیستم آیکنز هغه آیکنز ته وي چې کوم ونډوز 7 سره خود به خود انسټال کړي دا غي مثال می تاسو درکو او یوزر آیکنز هغه آیکنز دي چې یوزر په خپل باندې جوړي لکه say فار ایگزامپل هغه یو فایل جوړ کیا یو فولډر جوړ کی یا یو پروګرام انسټال کی او دا غي د وجه یو آیکن تاسو راشي نو دې د وجه نه داس قسم آیکنز ته موږ سویل شو دې ته موږ یوزر آیکنز یا وته یوزر ډیفاینډ آیکنز وته ویل کیږي بس لاست نمبر یو تشریح کوم نو بس کوې درو ان شاء الله سبا ته بیا سره ګورو وګوره د اخیری نمبر چې کومه دا ز تاسو ته کښ کوم ډیر کسانو ته منخ کاری دا په دې کونج کې لاندې ښکاری کړي چې کوم ځای کې دا وګوره دې نه دې ځای پورې وګوره تاسو ته ښکاری کنه کینې شي نه وګوره دا مو سره دی نو دا چې کوم دیتا ټاسک بار وته ویل کیږي ټاسک بار اته سویلی دا چې کوم دا سٹارټ مینیو کې اینڈ کې پرته د اخره کې کنه دې ته موږ سویلی شو دې ته موږ ټاسک بار وته وایو اخیری نمبر یعنی سلورم نمبر چې کوم ما سره دی نو هغه ته موږ ټاسک بار وته وایو بار اصل کې یو زیت ویل شي یو حصے ته ویل شي او ټاسک وی کارونو کول ته نو دلته کارونه نشته دی دلته ما سره پروګرامز دي نو ټاسک مطلب څه دی ټاسک مطلب پروګرامز دی ګور یاد ساتئ ښا چې کوم پروګرام مو خلاصون هغه په دې ټاسک بار باندې ماته اتوماتیکلی برا تخکاری لکه تاسو ګورئ کنه ام اس ورډ می خلاص کړی دی نو هغه راته په دې ټاسک بار باندې پروت دی دا کنه وګورئ یو بل څه می خلاص کړی دی نو کو دا ختم کوم نو بس ختم شو دا بل می خلاص کړی دی نو کو دا دې نه ختم کما وګورئ دا ختم شو نو چې کوم پروګرام باندې ذکر کوم نو هغه ماته دا ټاسک بار به اتوماتیکلی ماته خي نو سبا تاسو نو څوک تاسو کولی شي چې آیا ټاسک بار څه شي دی نو یا ساته ټاسک بار شوز say فار ایگزامپل کرنٹ پروګرام چې کوم پروګرام باندې موجوده پروګرام باندې مونږ کار کوو نو هغه راته خي نو ځکه دې د ټاسک بار وته اصل کې ویل کېږي نو سبا تاسو نو کوېسچن کولی چې ټاسک بار وته ولي وي نو بار یو حصے ته وي او ټاسک کوئی پروګرام ستا نو په کوم پروګرام چې تاسو کار کوئ کنه نو هغه تاسو له دې ټاسک بار باندې خود به خود به د خي نو ځکه دې ته مونږه ټاسک بار وته اصل کې ویل کېږي به دا ټاسک بار یو سو سیری ان شاء الله سبا ته پریکټیکل نور بیا ډسکس کوو چې څه مطلب دی موږ کنه نی درس کې تاسو سوال معنی کول شي یو کې ناس که سوال تاسو په ذهن کې